والله ما هذا كلام البشر زمادي فالله قسمی دادا بندہ کلام نہ دے دادا بشر کلام نہ دے کچریتا کلام دا عبداللہ وے نو ماں بھئی جواب کرے وہ خدا کلام دا عبداللہ نہ دے بلکہ دا کلام دا اللہ دے دا کلام دا چا دے دا اللہ دے دا خو منائی کنا پدی خو ما سره اتفاق کول دا کلام دا چا دے دا اللہ دے کلام پختو کی څه وی خبر ہوتا څه وی حضور وای څه وی خبر ہوتا زما ستا چې چا سره طبیعت نه لګي نو موږ ورته خبرې کو میاګان راشي مولیان راشي ایسړه سوال ده کوم مولیان میاګان راغلیو ایسړه خدای ته وګوره نیمه سره لګي دا بشره مې ولا بدی شي اته وای خبره ورسره وکا سره وګوره مونږ مولا راغلی ما سوال ده وګوره میای ما دا علي رسول ما دا پیغمبر نو سو کې ما دا چلې دا ایسړه وګوره ما ګناګار و ما زه ته سوال کوم نیمه لګي دې سړی سره سره لري کله مخه نه زما ستا د خبرو څه حیثیت شته وای په زوره کنه شته نشته دی خو چې زما ستا د چا سره نه لګي موږ ورسره خپلې خبرې کول نه غواړو نو ته سوچ وکړه الله چې د چا سره نه لګي نو الله به د هغه سره خبرې وکړي وبکړي ورسره خبرې نه چرې هم نه یا ساده الله خبرې هر کوتاو سره نه کوي دا چې کوم طلبا دي دا ډېر معزز دي دا ډېر عزتمند دي دا ډېر درانه دي ځکه چې دوی خبرې اترې د چا سره وکړې د الله سره وکړې د چا سره د الله سره دا لوی معزز دی د دې طلباو یو مقام دی یو درجه ده او یقینا د دې طلباو چې کم مقام دی ته خالی دین اندازه واخله ستا د علاقې چرمن چې کله ستا په علاقه راځي یا ایم این اے یا ایم پی اے یا بل اے یا بل پی هر څه چې هغه چې راځي نو ته د هغه د استقبال لپاره اسټیټ نه غلري پورې سور قالین غواړی که نه قالین غواړی که نه ولې چرمن روان دی ایم این اے روان دی ایم پی اے روان دی پی اے روان دی سی اے روان دی اما که ته چې څومره دي هغه ټول روان وایي په حساب ولې ځکه چې ستا په نظر کې د هغوی یو حیثیت دی راشه د الله نه تپوس وکړه چې د الله په نظر کې د دې طلباو څومره حیثیت دی الله خپل ملایکو ته وایي ای ملایکو دا د قرآن طالبانو دا د قرآن طالباتو دا ډېر معزز دي دوی چې قدم جوړي دنیا والا خپل معزز ته قالین وړي دا زما معزز دي دوی چې کله قدم جوړي د دوی د قدمو د لاندې خپل وزر خوري کوي سبحان الله خپل وزر خوري دا دومره لوی خلک دا معمولی خلک نه دي طلبا دي دا مهمان رسول دي او یقینا زمون خلک زیات تر کبوغس کوي نو د دوه دغه سره زیات کوي د طلباو سره د مولیانو دوم پښتون خبرې به نه ښه شیخ القرآن به الله دې په قبر رحمتونه ولېږي هغه پښتنو په دوه کارونو ډېر مین یې خو د هغې کوونکو سره خو نه لري په دین مین یې خو د مولا سره خو نه لري د پیشو د منګل په ټنګ ټکور مین یې خو چې د کم ټنګ ټکور والا دی نوم یې نه اخلم هر څنګه د انسان د مسلمان د زمونږ رول دی صحیح ده د هغه سره مو نه لري پاسه وایي ما سره کې پاسه نو زمونږ د دې خلکو دا طلبا نه دي دا علما توبه وباسه د دوی د پیشو د منګل
اوس دا کاری عقل سے چې په کور کې مدرسه ده نو دې غریب په څومره په چکرو کې هغه به درته معلوم ها خواشه به څومره د مرسته کوي څومره به نه کوي څومره به ورته کارخانه